دې کلي کې چې کوم ډسټرکټ ثوابت راځي په هغې کې یو ډېر عظیم الشان هستي فضل ربي نسیم صاحب سره د هغې په ځای کې مونږ ناست یو او دې سره به انشاءالله خبرې کوو د عشق سمندر په حوالې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ کې او د هغې په رڼا کې او د الله جل جلاله په شان کې څه خبرې کړي دي ډېرې ښایسته هغې باره کې به انشاءالله خبرې کوو. نو دا نظم زه تقریبا د میا رضا صاحب ډېره مننه کوم چې تاسو زما غریبانې ته تشریف راوړی دواړو وروڼو او میا رضا صاحب او میا ضیا صاحب او د دې احسان بدل تاسو له الله درکړي او دا نظم چې کوم نه دا کوم چې تاسو ته مخامخ ښکاري په دې کرسۍ کې ښکاري دا د عشق سمندر دی د دې نظم نوم دی دا ما د الله په دین باندې لیکلی دی او دا نظم په یو بحر وزن ردیف او قافیه کې دا 14.5 شعرونه دي د دې نظم په لیکلو باندې زما 23 کاله ولګېدل نو دا د الله د دین ترجمان نظم دی د الله د دین تفسیر دی نو که ډېر زیات وضاحت پیش کوم د ویډیو به اوږده شي نو که ستاسو خوښې نو بل سوال کوئ او که نه ډایرکټ یو څو شعر نمونې په توګه پیش کړم. زه خو چې یو څو شعر هم پیش کړو خلک ستاسو شعرونو چې الله رب العزت په شان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې باره کې تاسو څه ارشاد فرمایلی دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مختصر او جامع. عشق د الله نور د رحمتونو سمندر دی. عشق د الله نور د رحمتونو سمندر دی. عشق د الله د نعمتونو خزانه ده. په دغه خزانه کې څه بې شمېره خزانې دي هر چا ترې نه اخیستې ځان له خپله نصیبه ده. انسان د خدای په ورکړه باندې موړ نشو نهر دی. هیرس یې دلفریب دی د ده لوږه عجیبه ده. سرود ناشکری کې نعمتونه ترېنه ساسي هوس یې پوره کېږي نه نیمګړې یې کاسه ده. د خدای د نعمتونو نه غافل دی په دنیا کې زده کړې یې د ژوند د پریشانو ډېره شمېره ده. انسان په خپل نصیب باندې شاکر نشو دنیا کې دا ځکه یې د بل د خولې شکول نن لقمه ده. د رزق په لټون کې خپل خالق سره په جنګ دی. خپل نفس او خپل شیطان سره یې لویه دوستانه ده. انسان د خدای نه اخلي 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 بیا یې هیر کړي. انسان د خدای نه اخلي 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 بیا یې هیر کړي. الله وایي دا واخله 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 ستا حصه ده او کمیږي نه ختمیږي نه دا داسې سمندر دی چپې پسې چپه راځي چپې پسې چپه ده. انسان ته په کټ کې اوده پروت یې خبر نه یې بازار ته رسېدلې د څاروو لویه میله ده. لکونه څاروي مړه شول د خپل ژوند نه لاس په سر شول هم ستا د خېټې غم کې تېره شوې پیچاړه ده. د لنګې د غلانس نه پی راغلي دي بازار ته د خدای د نعمتونو ډکه هره پیمانه ده چې ویښ شه سترګې وغړوې خدای به درته یاد شي. غافل د غفلت پړستن پتا باندې خوره ده. غلی دي که میوې دي که سبزی او ترکاری دي بې درغه او بې سیاره چې ستا څه اوبدانه ده. نو رازق بادشاه پرانستې د خپل رزق دروازې دي راځئ ځان سره اوسئ د هر چا په خوله ناره ده. انسان ته د خدای هوا کې ساه اخلي ژوندی یې 80 کاله ژوندون د اکسیجن څومره خرچه ده. د دې حساب کتاب تپوس د هغه چا نه وکړه چې چا په هسپتال کې تېره کړې ورځ او شپه ده. الله خپل نعمتونه را برسېره کړل دنیا کې د ژوند په هر سفر کې سخته لار درته پسته ده. د ژوند هر آسایش دی آرایش که زیبایش دی د ژوند د سمند واګې ستا په لاس دي ستا کیزه ده. د ژوند د ضرورت واړه سامان دا ستا په لاس دی خو ستا سینه کې عشق د مرغۍ پی او د مار خپه ده. نو دا هر یو شی خو ستا دی ته په کم مقصد پیدا یې څه نور څه کار دی هم شته که د خېټې مسله ده. د خپل پروردګار د هر نعمت نه ته غافل یې احساس شعور دې نشته ستا په عقل چې پرده ده. د لوی الله په ذات لم یزل مې د قسم وي شیطان درله درکړې په دنیا لویه دوکه ده. تاریخ انساني باندې دنیا کې لږ نظر کا چې کم کتاب ته ګورې په بیا بیا مطالعه ده. سرکش انسان که چرته هم الله وي کامیاب کړی نو مانسه د ګریوان نه په ما لویه جرمانه ده. ماشاءالله دا راته تاسو ووایئ رضیبي صاحب چې ډېر ښکلی او ډېر زړه ته غورځېدو والا شعرونه ماشاءالله تاسو ووایئ جی او ظاهره ده سخت د څه خلکو په سترګو باندې پردې پرتې دي د دنیا او د دنیا د عیش او آرام دغه پردې پرتې دي هغې ته دا شي نه ښکاري دا چې کوم تاسو کوم لیول ته د الله پاک په شان کې تاسو لاړئ دا لیول نه ښکاري
خو چې کوم په د چا په زړه کې معمولي غونته کې د دین او د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شته دی وحدانیت شته دی نو هغې په دې باندې رسي دا ما ته وایي چې دا تاسو 24 سال کې چې کوم دغه د عشق سمندر لیکلی دی ماشاءالله دا تاسو په دې باندې ډېره ګټه خواري کړې دې کې به څو کتابونه د دې جوړېږي او دا به څومره ټایم کې اندازن جوړېږي او په کوم ترتیب به تاسو مختصر راته ووایي مختصر داسې چې تاسو د دې کاغذونو د حجم ته اوس ګورئ چې دا په ناچاپه صورت کې دی دومره کتاب چې په دنیا کې چېرته نشته چې دونه یو کتاب وي د هغې به دومره حجم نو ظاهره خبره ده چې دا به چې کوم په یو کتاب کې نشي چاپ کېدی نو زما دا اراده چې دا به زه په 100 جلدونو کې چاپ کوم انشاءالله 14.5 شعرونه دي په یو بهر وطن ردیف دا راته وایي تاسو په یو بهر وطن ردیف او کافیه کې 14.5 شعرونه 14,500 ماشاءالله دا راته وایي چې تاسو به د ایټ ټایم به ټول جوړوي او شایع کوي بر کتابونه 20 کې 20 او کنه دا به تاسو یو کمپوز کې هغه به شایع کې ورپسې به بیا بلی په مرحلوار انداز کې به انشاءالله دا زه چاپ کوم انشاءالله مرحلوار ښه او دا به تاسو چې کله نه شروع کوئ لومبی کتاب به ستاسو کله انشاءالله خدای دې وکړي د الله نه سوال مونږ خو د الله نه سوال کوو او قبلول د الله سره دي په دې 2021 کې مې انشاءالله اراده ده چې د 15 بابونو یو جلد به چې کوم دی د نه چاپ کوم انشاءالله مختصر غونته د خپل ووایي چې ستاسو ډیټ اف برث څه دی څه کار کوئ کوم ځای سره تعلق ساتئ لږ چې دغه او د کله تاسو خپله شاعري شروع کړئ 6 اپریل 1968 زما تاریخ پیدایش دی او صوابع ضلع کې ترکیه کلي سره تعلق ساتم خپل کلي کې مې تر 10مه پورې سبق ویلی دی او بیا BA د ګورنمنټ ډیګري کالج صوابع نه او بیا MA اسلامیات د پېښور یونیورسټۍ نه روبلو او ورسره BA او اوس زه په محکمه تعلیم کې د معلمې په پوسټ باندې چې کوم نو کار کوم او زه ټیچر یم ماشاءالله فضل ربی نسیم او جی فضل ربی نسیم ماشاءالله دا پښتو ادب کې ما خلک د شاعران رونه د فضل ربی په نوم نه پیژني د فضل ربی نسیم په نوم باندې مې پیژني ماشاءالله فضل ربی نسیم صاحب تاسو د خپل شعر او شاعري چې کوم دا نو دا تاسو د کوم ټایم نه شروع کړه او بیا په تاسو چې کوم ریټن شکل کې راوستل دا د کوم ټایم نه راوستل اصل کې زه بنیادي طور شاعري زما چې کله عمر 9 کاله دا هغه ټایم نه زه شاعري کوم او دا نظم چې ما شروع کړ دا د نومبر 1996 نه په دې مخ باندې دا چې څونه وخت تیر شو د نومبر 1996 نه دا تر دې وخته پورې دا نظم زه لیکم او دې لیکم او زما ناغن او اغوستن او زما د ورځې تلوسې او د شپې شوګیره دا ټول صرف او صرف ما په دې باندې فوکس کړی دی او نو د دې نه علاوه چې کوم نه بس زما چې کار به پرون زناستم او زما ذهن له ناشنا دا تاسو چې وسوي چې دې ته چا خیال شته او د چا ورته خیال نشته نو تاسو دې سوال جواب زه تاسو د یو ګیلې په شکل کې درکوم پرون ما یو شعر جوړ کړی دی انسان نادان نن چته په لالونو باندې انسان نادان نن چته په لالونو باندې د خپل ژوندون ښکاري دی په دې ښکار کې خساره ده ماشاءالله د خپل ژوندون ښکاري دی او په دې ښکار کې خساره بېشکه خساره او په دې ښکار کې انسان نادان نن چته په لالونو باندې وي دا د کله انسان دا زندگی دا دنیا دا زندگی انسان چې خپل ګوته سمندر ته کې ورخته همدا ټوله دنیا دا د دنیا ټوله توفه ده او عشق اخرت د سمندر نه هم وسیع دی دنیا د اوبو ساس کې دی دنیا ډیره وړه ده انسان نادان نن چته په لالونو باندې او د خپل ژوندون ښکاري دی په دې ښکار کې خساره ده حاجی زما یو سوال دی چې تاسو چې کوم دی نو تاسو زه ایجوکیشن ډپارټمنټ سره تعلق ساتم د ایجوکیشن ډپارټمنټ زما په خیال باندې دا چې کوم انکم سورس اف انکم دا سر دومره زیات ښه نه دی تاسو څه ګڼئ چې دا تاسو دا کتاب چې کوم دی چې کوم تاسو 24-25 سال یا 26 سال داسې لیکې لګیا یې نو دا به تاسو د دې فاینانسز به تاسو د خپل جیب ورکړی شئ نو که فرض کا زما دا ویډیو سو ګوري جی نو زما د غریبۍ صادر هر چاته معلوم شو چې هر چاته پته ولګېده چې دې غریب له حکومت یو ورځ باندې تنخوا ورکړي او ټوله میاشت ورته ناست او نن سبا په ملک کې غټه مهنګایي ده زموږ په دې خوږ وطن کې په دې خوږه خاوره کې که څوک داسې مهیر حضرات پیدا شي چې د صدقه جاریې په طور باندې د دې نظم په چاپ کولو کې د خپل توفیق مطابق
امداد کول شي او کول غواړي نو زما د طرف نه هر چاته اجازه دی دا د میا رضا صاحب په دې موبایل باندې تاسو چې کوم نه کمنټس پیش کولی شئ تاسو د دې نه زما نمبر اغستی شئ دې سره زما نمبر موجود دی نو که څوک مهیا حضرات امداد کولی شي هغې ته اجازه بېشکه تاسو خپل نمبر او خپل دغه تفصیل ووایئ چې په ځای د دې چې ما سره څوک رابطه کړي چې ډایرکټ تاسو په دغه کې راشئ نو بس کې خبر راشي زما موبایل نمبر دی 0336 94 یعنی بیا دوباره بیا ویم 94 38 یعنی بیا دوباره بیا ویم 38 522 94 38 0336 94 38 522 دا زما نمبر دی فضل ربی صاحب تاسو په سوشل میډیا باندې تاسو دغه شته یوټیوب چینل یا صحابه یا یوټیوب چینل ما کولاو کړی دی زما د یوټیوب چینل نوم اوم دی د عشق سمندر دا به نوم چې یوټیوب کې کله سرچ کړی شي نو په انګلیش کې به لیکل غواړي د عشق سمندر او بیا په هر یو ویډیو باندې زما چې کوم دی نو زما تصویر لګېدلی دی نو زما هر یو ویډیو دا ټول چینل تاسو چې کوم دی کتلی شئ دا نظم ستاسو فیسبوک پروفایل یا ستاسو پیج هم شته زما د پیج مې نوم اوم دی د عشق سمندر ټیک شو جزاک الله د زما په خیال باندې دا ویډیو چې ډېر زیات اوږدېږي نو موږ به د جناب فضل ربی نسیم صاحب ډېره شکریه ادا کړو چې الله دې ستاسو قدر وکړي او الله دې ستاسو عزت وکړي چې تاسو خپل قیمتي وخت موږ ته خپل وخت راکړو وخت تاسو ماته قیمتي راکړی چې زما د غریبۍ ګوګړ ته راغلی یې ماشاءالله او د اختر په دې زبرګۍ کې تاسو خپل مصروفیات پرېښي دي او ما له راغلی یې او زما د مخ نه مجبوره شوې یې نو د دې عوض تاسو له الله درکړي ما سره چې کوم دی نو د دې بدل نشته او زما سره د شکریا الفاظ نشته زه به ستاسو ته او ستاسو بچو ته د دنیا او د آخرت د دواړو جهان د ښېګڼې دوا جزاک الله او د الله د وحدانیت د بیانولو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان د بیانولو به زه دا ووایم چې موږ سره الفاظ نشته چې دا تاسو کوم کار کړی دی دغه دپاره د قوم دپاره بهرحال زه ستاسو ډېره شکریه ډېره مهرباني درکوم جزاک الله خیر الله مو همیشه خوشحاله ساته السلام علیکم وعلیکم السلام